السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو په سیمه باندې لاله ده لا یې مور تر اوسه پورې وي خویندو د بچي د نوکرۍ مبارکي اخیسته. بچي ټریننګ نه دی کړی، دی انټرین دی، صرف نزي دی ډیوټي کوي، اورېدو کې وي داسې راځي. بالکل که چېرې داسې ده نو ولې ده؟ زما بچی د سهاري نزي د 8 بجې په ډیوټۍ باندې ودرېږي، ځکه چې دا کوړینه ګاډي په غلا ځي، موټر سایکل په غلا ځي. د سهار نه والې تر مازدیګره پورې دا بچیان، دا انټرین بچیان دا ولاړ دي، دوی ډیوټي کوي، انسانان دي، روژه ده. بیا د وطن دشمن عناصر که زما بچی ډېر زیات هم ویښ دی، خو انسان دی، وجود یې ستړی شي، ستومانه شي، او دهشتګرد هغه ټیم لټوي چې کوم ټیم به دی کیني، دی به غافله کېږي. زه به د ده د وینې تالاش د چا په لاس باندې کوم. زه به تر کومه پورې د رب نه د صفت غیور غوندې، د ملک سعد غوندې، د اجمیر شاه شهید غوندې د پولیس زلمي ځوانان غواړم چې د هغوی پولیس والا قتل شي، د هغه سره څوک زیاتې وکړي نو سریعام یې په ګولو باندې سنګسار کړي، بدلې والي نو د بیبي او د خورجانې زړه هم یخ شي. د علاقې خلکو له هم دا پته ولګي چې دلته کې عدل او انصاف شته. زه به د چا نه تپوس کوم، چاته به زه وایم ماله به څوک دا انصاف ښیي او ماله به وایي چې د نوښار د مردان د صوابۍ په سیمه باندې چېرته داسې د دهشتګردۍ واقعات شوي دي او په هغې کې زما د محکمو څه کارګزاري وي، څه داسې د نړتوب پیغام وي، داسې انسټنټ ریلیف وي چې هغه د انصاف په شکل کې زما عدالت زما د خلکو له ورکړی وي، زما د میندو خویندو خوا پې یخه شوي. شته چېرته داسې مثال؟ موږ د الله نه سوال کوو. دا موږ چې وایو چې خدای پاکه موږ له په خپله خاوره باندې یو ملا عمر راکې، موږ له آئین، دستور او قانون د قرآن او د حدیث راکې او د عدالت په منصب ناس قاضي راله راکې. کم از کم دې کې خو شک نشته، زما به بل څه کار نه، زما یو ورور به ودرېږي د سوشل میډیا نه، هغه به بس تر کومه پورې به مونږ په ممبر او په محراب باندې او په لارو په کوڅو کې په سوشل میډیا باندې بغیر د مذمت نه زموږ بل څه کار شته؟ ستا 15,000 مذمتونه رایوځی که هېڅ هم ترې نه جوړېږي چې تر څو پورې د انقلابي اواز نه پورته کړی. افضل الجهاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر، د ټولو نه بهترین جهاد د ظالم جابر قاهر د اهل حکمران په وړاندې د حق آواز پورته کول دي. زه د خپل شهید د وینې طلب کوم، خو د چا نه وکم زما د انصاف د تلې ډنډۍ چې دغه کږه ده په هغې کې خم دی تر نن تاریخه پورې چې څومره زما ګولالي بچي که په پولیس کې دي او که په ولس کې دي چې هغه شهیدان شوي دي، ماله دې د وخت حاکم د دې یو مثال راله راکړي چې ما دې فلاني سړي له چې زما د بچو قاتل دی چې چا د خپلې وینې د تن بدن قرباني د خپل وطن لپاره ورکړې ده او د امن د سالمیت باعث ګرځېدلې ده، د هغه وینه خو د الله په خپل جناب کې قبوله کړي. خو زما د وخت واکمن، زما د مسند په ناس د قانون جج مړ ولې دی؟ د ده د ژوند به زه د چا نه تپوس کوم؟ زه به د خپل بچي عدل او انصاف ته چا نه غواړم؟ دا خو اسانه خبره ده. زما رب ماته وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. زما په لار کې چې چا د خپل تن بدن د وینې قرباني ورکړه هغه شهید دی، هغه ژوندی دی، هغې کې خو شک نشته. الله تعالی هغه له چې د هغه وینه له مځکې له نه رسېدلې هغه له ملایکو غسل ورکړی. خو زه چې په دې دنیا کې اوسېږم دلته یو آئین، قانون او دستور هم شته، دلته د ظالم دپاره قانون هم شته، خو چې دا څومره ظلم او جبر شوی دی، زه به تر کومه پورې د شهید محمد زاده چې زما بچي د چرسو د پوډرو د آیسو نه د خلاصولو دپاره هغه آواز پورته کوي، بیا به بل کمال شاه او د هغه ملګري در په در خاورې په سر ګرځي چې دا بچی په وینو باندې د قانون واکمنو ککړ که دی د هغه ځای لیوې وویشته، دی د هغه ځای ډیپټي کمیشنر وویشته، بیا به لی په لی باندې په هره ضلع کې د عدل او د انصاف لپاره د ظالم خلاف زه به آواز پورته کوم او بیا به پولیس په ما باندې ډنډې ګوري، بیا به پولیس په ما باندې FIR کټ کوي، بیا به زه عدل او انصاف غواړم او زما بېعزتي به کېږي؟ نه کېږي دوستانو په دې طریقه باندې، نه په مذمتونو باندې کېږي، په هېڅ شي نه کېږي چې تر څو پورې په دې خاوره باندې زما د رب قانون نی،
زما د قرآن او د حدیث قانون نی په دغه مسند باندې ناس قاضي نه موږ د دې ځای نه وایو چې نه بل صفت غیور شته، نه بل اجمیر شاه شته، نه بل ملک ساد شته، نه داسې نر بچی زه وینم ګاډي ځغلي. پولیس والا ته م وایو چې دا انډرین بچیان مه لېږئ په دې طریقه باندې، دا انډرین بچیان مه لېږئ. دی تاسو د دې ځای نه ولېږئ، د سهار نه والې تر ماښامه پورې دا ګلالی بچې ولاړي په سور نور باندې ولاړي، د ده د تپوس کولو والا، د ده د روژه ماتي د تپوس کولو والا څوک نشته. دا بچې ستړی ستومانه شه دی لاړه کېناسته. نن د هغه د بېبۍ نه او د هغه د خورجانې نه تپوس وکړه، د هغې د سترګو نه د اوښکو په ځای باندې وینې ځي چې د کوم بچي د برتي کېدو د مبارکۍ هغه وخت لا نه دی تېر شوی او هغه په سرو وینو کې ککړ بغیر د څه وجې نه، بغیر د دغه نه خپل کور ته راځي. زه به په دې شیز باندې خوشحالېږم، زما شهید ته خدای تعالی مرتبې ورکړې دي، هغې کې خو د هغه شک او شبه نشته، خو زما د وخته قانون واکمن ولې د مرګ په خوب وده پروت دی. زه به د دې خپل بچي د دې شهید تپوس د چا نه کوم؟ څوک راله د دې جواب راکولی شي؟ چېرته دا دومره بچي شهیدان شو، دومره دهشتګردۍ کې، دومره ښکاره په هغې کې چېرته زما عدالت، زما پولیس چېرته سریام چاله دا سزا ورکړې ده چې ده دا ظلم کړی، دا جبر یې کړی، دله دا سزا ان فیه عبرة لأولي الألباب وفي القصاص حیات، په قصاص کې ژوند دی چې راپاسي یو سړی هغه د عدل او د انصاف مطابق وله سزا ورکړي. نه کېږي په مزمتونو دوستانو، نه کېږي. د شهید په شهادت کې څه شک شبه نشته. الله تعالی دې بیبي او بابا له او خویندو له او خاندان له صبر ورکړي او د شهید دپاره چې الله رب کریم کوم درجات مقرر کړي دي الله دې ول هغه بې حسابه ورکړي به مې ورته. یقینا د هغه د وینې دا غورځېدل، د هغه د وینې دا تویېدل زما د کور کلي د اکوړي په خاوره باندې د خپل ملک او د ملت دپاره د دې 18 کلن بچي شهادت ته الله په خپل جناب کې قبول کړي. خو یقینا موږ به دا قانون واکمنو له وایو چې دا بچی انټرین و، دې بچي صرف وردي اچولې ده، د دې بچي 3 میاشتې شوې چې دا برتي شوی دی، د دې بچي د مخ له لا د ګیرې د پشم هغه ویښته هم نه و راغلي، دله به خپله بیبي او خپله خورجانه په انتظار یقینا چې ګرم هغه ځای چې چېرته اور بلیږي موږ او تاسو صرف مزمت له پاتې یو. موږ دا وایو الله تعالی دې د هغه د شهادت د هغه په د الله په ایوان کې د الله قبول او منظور کړي. الله تعالی دې بیبي او بابا له صبر او استقلال نصیب کړي او ستاسو د راتګ د خدای تعالی د هغه په وجه باندې زموږ دپاره د مغفرت باعث وګرځي او الله تعالی دې د هغه د وینې رنګ د امن د سلامتۍ باعث زما د خاورې وګرځوي. ډېره مننه.